نن سبا خلک آنلاین کاروبار کوي. آنلاین دا تلفظ د عاصم مولوي صاحب ډېر ښه کولی شي. آنلاین کاروبار شي دې کې بلا تپوسونه کوي د علماو نه خلک، او چې څوک د دې آنلاین کې آنلاین نه وي نو هغه ته پته هم نه لګي چې دا څه تپوس کوي. دې وجې نه علماو له پکار دي، خاص کر مفتیان حضراتو له د مفتي فدا صاحب ډېر ښه موضوع شروع کړې وه، غذر دې پاتې شوه. تحقیق کوئ، ځان پوه کوئ، د مسئلې ویښ ته رسه، حقیقت معلوموه، بیا هله فتوا ورکوه. آنلاین کاروبار د هغې خو دومره ایپونه دي، بعضې خو داسې دي چې هغه ګیم کې روپۍ ګټي. دا خو حرام دي، دا خو جواري ده، قمار دی، جواري ده، قمار دی، حرام دي. بعضې داسې هغه وایي موږ کرنسي اخلو. یو کلیه درته وایم، پیسه باندې پیسه ګټل د شریعت کې حرام. څه مې ووایي؟ پیسه باندې پیسه ګټل د دې شریعت کې څه ثبوت نشته. منځ کې به صحیح مبیعه ده، څه شی دې واغست، خرڅ دې کو، ځمکه دې واغسته، کرنسي دې واغسته، ګولډ دې واغستل، سره زر، نو پیسه باندې پیسه دا د دې آنلاین کاروبار لپاره غټه کلیه ده. پیسه باندې پیسه ګټل دا حرام دي چې منځ کې بل څه شي واسطه نه وي. مقصد لاک ورکوي او تعالی چې کوم دی نو 1.5 لاک درکوي، 1,10,000 1,20,000 درکوي، منځ کې د اخیستلو خرڅولو هیڅ نشته. آنلاین کاروبار تقریبا دارومدار په پیسه ګټي. کله وایي موږ د کرنسۍ کاروبار کوو، موږ آنلاین ډالرې اخلو او هغه ډالرې خرڅوو، نو دې دپاره د شریعت بله کلیه ده، بیع قبل القبض دا حرامه ده. چې مبیعه دې قبض کړي نه وي دا بیع حرامه ده. چې تا مبیعه تا کرنسي دې واغسته، تا ډالرې واغستې، کوم دي؟ دې کې بیا په غټه سطح باندې د بټکوین مسله ده. بټکوین هغه غټې سطح علماو سره تعلق ساتي، دا بالکل فرضي کرنسي ده. نو ډالر باندې ډالر اخیستل دې کې قبضه له په روپو باندې ډالر ټیک ده، دا د مختلف ملک کرنسي ده، دا جنس بدل دی، دې کې تفاضل جایز دی. ته په 100 روپۍ باندې یو ډالر اخلي، ته په 70 روپۍ باندې یو ریال اخلي، دا جایز دي، لیکن دې کې قبضه شرط ده. بیا قبل القبض په دې کې حرام ده. دې وجې نه دا هونډۍ دا کم سعودي کې کساني دوی بل ته د هونډۍ والته سوال جواب وکړي چې جناب علي زما کور ته یو 10,000 ریال ولېږه، یو 2,000 ریال ولېږه، تاله به تنخوا کې درکم. دا بیع الکالي بالکالي ده، دا حرامه ده. دا بیع الکالي بالکالي حرامه ده. دې کې کم از کم یو طرف نه قبضه لازمي ده. ته هغه له ریالونه ورکه، تا سره ریالونه نشته، هغه لاړ شه، هغه ځای ته لاړ شه، هغه نه قرض واخله، هغه قرض هغه ته بیا ورکه چې دا زما کور ته ولېږه، نو بیا دغه طریقې سره به حلال شي. او که نه ته ورته فون باندې ووایې چې زما کور ته ولېږه، تنخوا کې به درکوم، دا بیع الکالي بالکالي ده، په دې کې یو طرف ته هم قبض نشته، دا حرام ده.